چې درته شوه زړګیا نه هیڅوک نو همدرد چې شمیر ته شوه اشتیاکه نو رشتې نه خلاصېدې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مینوالو غږ د FM 94 ریډیو دلبر ثواب دی. ما ته ویلی شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت زیری. د صحت زیری پروګرام کې مونږ سره ښاغلی ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب مونږ سره ناست وي او په دې پروګرام کې مونږ تاسو له ستاسو د صحت زیری درکو. هغه خلک کم خلک چې د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی او هغه روغ رمټ شوي دي او خوشحاله دي. بله پکې دا خبرې مینوالو چې په مختلفو بیمارو باندې ښاغلی ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب خبرې کوي او تاسو په خپل کور کې چې کوم دی ناست یې او په هغې باندې پوه شئ چې بیماري څه ده او کومې بیمارۍ له به څنګه علاج کوئ. نو داسې دا مینوالو چې تاسو به دا پروګرام مکمل اورئ او په دې کې به هغه بیماران اورئ کوم چې ما تاسو ته ووایي ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی او روغ رمټ دي او په دې کې هغه بیمارۍ کوم چې داسې دي چې تاسو د کله سٹارټ شي نو د هغې نه واخله تر مرګه پورې تاسو د هغې علاج هم کوئ او تنګ یم ته او د زندګۍ هغه خوندونه مزې تاسو ختمې شوي او هغې بیمارۍ تاسو په مخه کړې یې. نو داسې څه بیمارۍ دي چې هغه مکمل ټیک کېږي نه خو هغه تاسو دلته اورېدلي دي او د ډاکټر صاحب په پروګرام کې بلکې زموږ په پروګرام کې تاسو اورېدلي دي چې راغلي دي او په خپله یې ویلي دي. دا خلکو نظر تللی دی چې مکمل اسم ورته نه ښکارېدل هغې دلته په خپله تشریف راوړی دی او تاسو ته یې ویلي دي چې زما نظر مکمل ټیک شوی دی. زما ته به څه ښکارېدل نه د څه په وجه د شوګر په وجه باندې. ډېر خلک داسې راغلي چې د هغې ګوتې کټ شوی وي، ډېر خلک داسې راغلي چې د هغې نه خپې کټ کړی وي. نو داسې ده چې کله د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی که هغه د کراچۍ دي که هغه د لاهور دي که هغه د پېښور دي که هغه د مردان دي که هغه د صوابۍ دي که هغه د هر ځای سره تعلق لري. هغه د خیبر پختونخوا دي. نو مینوالو هغې د ډاکټر صاحب نه د شوګر علاج کړی دی او هغې راځي او تاسو ته په خپله باندې وایي او دا کم خلک دی؟ دا خلک دی کم چې ستاسو سیمې سره تعلق لري، ستاسو جانه پهچانه دي، د خپل کور پته، د پلار د هر یو څیز د زوی نوم تاسو ته ښیي او هغې وایي چې مونږ مکمل ټیک شوي. دا خلک دي کم چې د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج کړی دی. نو مینوالو تاسو هم که داسې څه بیماري وي ډاکټر صاحب چې کوم بیماری ډسکس کوي نو تاسو راشئ او خپل ډاکټر صاحب ته خپلې مسلې بیان کړئ او علاج وکړئ. بله خبره دا ده که ستاسو د شوګر نه علاوه نورې داسې ډېرې بیمارۍ دي وي نو تاسو به صرف کال کوئ، تاسو به ډاکټر صاحب سره رابطه کوئ او بیا به وایئ چې کله څه ټایم او په کومه ورځ باندې درشو. نو تاسو ته مشکلات نی نو تاسو ته نمبر زه وایم 0315 81 59 059. دا نمبر ځان سره یو ځل بیا نوٹ کې 0315 81 59 059. ګورو بچې موږ سره په لاین باندې څوک دي رقم ځای سره غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څنګه حال دی؟ خیر دی جی؟ الله کرم دی. زما ضرور سنوم دی رقم ځای نه جی مارکۍ نه خبرې کومه دی ناڅا د تخوا سره مې کور دی. ښه جي ښه دا راته ووایه چې ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه تاسو علاج کړی دی نو د څه شي علاج هم کړی؟ جی موږ د شوګر کړی و. جی ما ډېر زیات راتلل. تاسو نوم څه دی او د پلار هم څه نوم دی؟ زما نوم جی رحمان ګل دی، د پلار مې نوم دی جی صاحب ګل. مالکۍ کې کوم ځای پاتې کېږي؟ دلته جی د لاهور شاخ نه مخکې ډګري کالج دی، کالج سره یو نادرا ده، دې نادرې سره زموږ کور دی. ښه جي ښه. نو دا راته ووایه چې تاسو علاج څومره کړی دی او مطلب دا دی څه شي هم کړی؟ دا داسې چل جي چې زما نه به واړه بول ډېر زیات راتلل. او جي زمونږ د جبر کې رشته دار دي هغه یې د ډاکټر صاحب نه علاج کړی و. جی ما به یې ما له واړه بول ډېر راځي هزارانه مونږ کر راغلې وه. یاره داسې چل دی چې ټسټ وکړه. ما چې کله ټسټ یې وکړو نو زما 286 شوګر و. بس ډاکټر صاحب له ځانه نه ما کوټې کړې ده کوټې کړې ده ځانه نه ما نو د ما نه د 15 ورځو دوایي راکړه. جی یاره لیکچر یې وکړه بس دوایي راکړه. هغه په نهمه ورځ باندې ټسټ وکړو. جی نهمه ورځ چې مې ټسټ وکړو زما د 96 شوګر و. 96 جی 96 زما شوګر و.
جی جی بیا چې په دویمه پیره باندې هغه عرضي تور غوندې دننه ماتوي خدای شته هغه ډبې اوس هم اووه ګولۍ چې کومې دي هغه پکې نیو اوس هم پروت دی خدای شته که څه پرهېز مې کړی یا مې هېڅ دغه کړی بهي خو مثال زمونږ ګاڼۍ ماڼۍ مې ګوړې هر څه مثالېدارې مې ایستې دي هېڅ پرهېز نه کوم او والله دې حکیم صاحب ښه ساتي ډېره دوام ورته کوو. جی جی د دې څومره وخت شو؟ یاره چې زما خیال دی د دې به تقریبا پروسه کال چې مې اوړي کې اوړی و زما خیال بس داسې اوړی لګېدو والا یو میاشت شو تقریبا بیا مې چک کړی و خو هغه شی دی بس ین مې کې چلېږي او په ایمان چې دومره خواږه خورم زما ډېر خواږه زما ډېر زیات خوښ د دې ټوټل شوګر 15 دن کې ختم شوی دویم کار دی. دوه پیرې مې چې جي دوايي راوړې او ټیک شوی یو پیرې سره 15 دن کې بالکل ټیک شوی وه په دویمه پیره مې دوايي سمه خوړلې مې نه دغه لومړۍ پیره به کله به ماښام وخوړه کله سهار به مې ونه خوړل سهار به مې وخوړه ماښام به مې ونه خوړه د ځان وړ غوندې کار و دې څه کال زړه دوی راوشم پر کړه کنه چې بالکل ټیک ټاک یم او بس الله دې حکیم صاحب ښه ساتي ډېرې دواګانې ورته کوو. لکه مطلب ته د شوګر نه مکمل ټیک شوی ستا مرض ټیک شوی بالکل ټیک شوی یم بالکل ټیک شوی یم داسې ټیک شوی یم چې بالکل زما به چې دا طریق معمولي غوندې سوځېدل او دا لاسونه به بس روانه وه په لاسونو به پوهېدم داسې غورځېدل را غورځېدل به او جي خو دا و چې لومبۍ بس لومبۍ استطاع وه لکه دغه نه مخکې نه نه مې څه علاج کړی هېڅ شی مې نه و کړی نو ته خو به ګوړه راوباسې ګوړې نه خو به ځان ساتې که نه ګوړه په ایمان دومره خورم که نه چې ډېره زیاته خورم بس ګوړه ډېره زیاته بعضې وخت لاس یم په شکي غوندې ژمه هېڅ وکړم خو بس هغه شی دی او روزونکو ته مې دا پیغام دی چې که نه چې ارزان علاج او ښه علاج د حکیم صاحب دی بس نو ارزان علاج او ښه علاج او مخلص انسان صحیح جی ډیره زیاته مننه کوو الله تاسو له صحت درکړي یو دنیا باندې ډیره مهرباني د حکیم صاحب ډیره زیاته مهرباني الله دې ښه کړي سره تاسو ډیره مهرباني ډیره زیاته مننه مینوالو پتا نمبر زیزګي کوسا هر یو سیس تاسو ته خو د پلار نوم راته خو مکمل ټیک شوی دی بالکل پته تاسو ته خو لا بالکل لاور سره دا علاقې خو ماته معلوم ډېرې نه دي نمونه مې سره پورې ډیګري کالج سره غوړ نو ډېره زیاته مننه کوو ډیګري کالج سره خوا کې کور دی نو نوم هم دته خو د پلار نوم خو مکمل ټیک شوی دی کال مخکې مطلب 15 لسوځه کې د دې شوګر مکمل ختم شوی دی نو دې ته وایي ختمېدل دا کوم ځای کې مبارک شاه صاحب چې وایم چې ما د پاره شکر الله په فضل نه مچ برابر دی چې په سٹارټ کړه دا په پوره دنیا کې د علاج ته نه او روان دی لوګي سی واقعي سپریګان په روان دي مچ نه تی جوړ شي تی مرسای د مچ بر کمزوري کې ټوله دنیا ولټا روانه ده د امریکای تر هغه سره پورې د برتانی تر هغه سره پورې ټیک شو او چې په سٹارټ کې په زورګونو خلکو له الله فضل الله زما په لاس شکر ختم کړی دی مینوالو تاسو غږ اورئ د FM 94 ریډیو دلبر ثوابي ماته ویلی شي امشا یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی د صحت زیری د صحت زیری متزکه خو دري چې دا تاسو کتل دا غ مریضان دي چې ډاکټر سیم نه علاج کړي دي او ټیک شوی دي روغ رمټ دي خوشاله دي نو دا داسې بیماره چې دا غي تاسو ته پته ده د سٹارټ نو واخله تر مرګ پورې دا غي علاج کولی نو بل بګور چې موږ سره پلان باندې سوکتي د کم ځای نه دی او سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب زما ضرور سلم دی د کم ځای نه خبرې کوم نه باندې راینه اسد خبرې کوي د ماکوزي باندې راینه کبره نه د کوزي باندې راینه خجی خاخه تاسو موږ بیمار مو تر دې لای کښین څنګه خیر سره ډیر خوشاله ده خیر سره خجی سوک کور والو اسلام آباد او د پندای پورګو له په دوانو سره ټیک دي شو د بل بوت خیر سره نو د کور سره د هر څه په دې کور سره خیر سره ډیر فرق راغلی خجی څه چلو ولا د کوپو خا نو دردونه به نو دې ته بلا کوفی دا کوو بدلو پلان کې ډینګلر ما دې ته بوت دی دا چاو کول دې دی له بوت جنو دې فرق خیر سره شعر ماشاءالله خجی خا نو لکه تاسو مطمئن یې ډیر مطمئن او ډیر مینوال تداوا ما چې دې کو سره دا کې په دې کو سره ان شاء الله چې کوم دې فرق ډیر راځي بیا خجی خا اسلام آباد کې څه ویلو تاسو ته اسلام آباد کې څه ویلو چې څه چل وکړ ما ته وی دې ته بلا کوفی دا کو دا نو غریب ته بدلو زکه چې دا غره دا پلان کې لا ختم شوی او دا چل بیا په هغه تم بوتلا او اسلام آباد ته نو بیا دې چاوي چې دلته د حکیم صاحب له بوزایو دا ان شاء الله علاج صدا کوي تو چې دې لا بوتلا خیر سره دې فرق ان شاء الله شوی دې فرق اوس دا چې بالکل په منډو باندې صحیح دی جی صحیح ده اوریدونکو ته څه پیغام ورکړي دا ویل دا
نیول که دا وامه چې پړی دې کوم چې ته ورشئ او دوی به انشاءالله علاج وکوي او انشاءالله چې کوم دی د هغې سره به تاسو دا دغه ټیک شو. صحیح ده چې ډېره زیاته مننه کوو زما وروره یو جهان مننه. صحیح ده چې ډېره زیاته مننه الله په امان ډېره زیاته مننه کوو. اور ډاکټر صاحب دا بل علاج مرض دی مبارک شاه صاحب چې کله کوپو کې لاړه ختمه شي نو دی بالکل صحیح وي. په لندن کې هم کوپې بدلېږي خو هلته 65 लाख روپۍ خرچه ده او پاکستان کې ټول نه اعلی کوم هسپتالونه دي هلته 10 लाख روپۍ اخلي د کوپې بدلولو. خو اول به ترې لیکنه هم کوي ګوره که بیمار ګرځېدی شو که ګرځېدی شي خپل سمې دی تا واورېدل که خوشو خو مطلب دا خبره خو ښه کېدل څه دي که کوپې به چې کوم دی ورته بدلیږي. او دویمه خبره دا ده چې ښه کېدل دا دي چې دستخط پې وړومبی کړی چې ګرځېدی شي او که نه خو که ښه کېږي او که نه خو 10 लाख روپۍ لاړلې او هغه خلک پکې هم شته دی چې بالکل هغه شته هر څه نه بېغمه شي. او په دنیا کې یو ډاکټر نشته چې کوپی په لاړه کې کار وکړي. د الله په فضل په لسو کې 8 کسان مکمل الله زما په دوی باندې مکمل ټیک کوي. هغه لاړه چې پوره دنیا په زنګون کې څوک دوباره نشي راوستی د الله په فضل و کرم باندې په لسو کې 8 کسان ډېر په اسانه هغه زه ریوزګیر ورته ورکوم او په شا راځي. اوس په بل بګور چې موږ سره پلان باندې څوک دي رقم ځای نه دي او سوال غواړي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب زمون سره څوک دي رقم ځای نه دي. اختر خبرې کوم چې د یارسیټ ډاګې مدرې نه ښه جي ښه دا راته ووایه که نه زما وروره چې تاسو د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه څه شي علاج کړو؟ موږ د شوګر علاج کوو جي. ښه جي ښه څومره مخکې علاج هم کړو؟ یاره جي دا زموږ څه تقریبا 4 میاشتې شروع ده تقریبا 5 شروع ده. ښه جي د دې نه مخکې ستاسو شوګر څومره و څومره ډاکټرانو نه علاج کړو؟ د دې نه مخکې جي زموږ شوګر بعد 200 د پاسه چلېده د 120 230 240 پورې وته جی جی بناره باندې او علاج باندې شوګر ګولې باندې ګولې استعمالو دي. ښه جي مختلف ډاکټران نه راغلي. جی جی چې کله د موږ په ته جیرو نو زموږ شوګر په درې مره چې موږ تست کړو 110 او د ټاپ مارک کې چې لري دا نو مختلف شوګر الحمدلله خیر دی لا پاره شوی. ښه جي ښه خوراک ته ورسره ټیک شوی دی؟ خوراک جو سره بالکل نامل شوی دی. هغه د دې وسره تر کې د دې سره د شوګر سره ناشته او د ترتیب ته د دې وسره تر کې ښه جي او وجود دردونه ان شاء الله تعالی شکر دې راځي نه کم شي. ستاسو بدن ورسره څنګه دی؟ مغ دې سره خو بدن هم کمزوري کی دې جو خو بالکل نارمل دی. هغه چې بالکل هغه بدن راغونډېدل هغه شی ختم شوی وجود دې خپل نارمل حالت ته ان شاء الله تعالی روان. ښه جي ښه دې وخت تاسو د ریډیو نه آنلاین یې مطلب د اوریدونکو ته بس پیغام ورکوي؟ جی بس موږ خو شکر الحمدلله یو پلیت مرض موږ له خدای پاک دا یو دغه پیدا کړ چې هغه وایي په دا کې دا ډاکټر دې موږ دې کته راځه موږ ورولتا چې ډاکټر اشتیاق الرحمن دې دا چې موږ نه ماره چې شکر الله خراب دې دا پتا باندې چې په پریو دې دې سره دا چې موږ هغه ته په مو شو چې نو چې موږ په متر خپل نه دا چې دا باندې خاصه پوری دې نه زموږ له غواړم چې دا شی جوړ شي دا خدای دې نو استعمال کړي. ښه جي چې په دې مثلا موږ څه کوو موږ ته بیا تاسو په دې کې څه کوو او کوم په دې باندې موږ خو شکر الحمدلله نارمل اته دې عمر ترتاپي. ښه جي صحیح الله دې تاسو له صحت درکړي. تاسو ډېره زیاته مننه. مینوالو تاسو د صحت زیری پروګرام موریدو او مغه زیری تاسو ته اوریدونکو درکړل چې مونږ ټیک شو او دې ته زیری ځکه ویلی شي چې دا هغه مرزونه دي چې نورو ډاکټرانو وته چې دا ورمرګه پورې کوي نو دا زیری شو. نو مینوالو تاسو کچره صداسي چې پالج پکې وای سپکې داسي چې لاسونه سترګې دا ډاکټر سي بوتي چې مطلب دا د سترګې مطلب نظر لاړ شي وزاغت تلی بیا چې کم دی لاسونه باندې کټ کیږي خپې باندې کټ کیږي زخم چې کم دی هغه نه جوړيږي ګردې چې کم دی هغه ټیک شوی دي او په شابه راغلي دي نو دا چې کم دی لاسونه خپې چې کم دی نعمت ته او ډاکټرانو چې دا باندې کټ کو نو دا خلک دي او په خپل باندې د تویل نو دا سده چې خوراکونه ټیک شو ممغه خوراکونه کوي ټیک شو هغه کم چې لکه ډاکټرانو په منی کړی دي هغه میوه دانې په بندي کړی دي هغه خوري صحت شوګر سره ختميږي. مینوالو کچره تاسو وای چې مونږه نمبر نوٹ کو یا التزیت لار شو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0315 81 59 059 یو ځل بیا 0315 81 59
59 په دې به تاسو کال کوئ او که چېرې تاسو وایئ چې تګ لاړ شو کوم ځای ته لاړ شو نو کوټه کې د کوټې کوم هغه زوړ ځای چې اوس دی خوا چې کوم دی لکه د باجانه چې کله وړی خري چړی راشي نو ګس لاسته یو زیړه شان بنګله ده کلینیک دی نو هلته ډاکټر صاحب دغه ځای د دې خپل کلینیک ته ورشئ او تاسو علاج وکړئ که چېرې تاسو له ټوپۍ نه راځئ نو لږ شانتې تاسو د دې کوټې مینې چوک نه لږ شانتې رامخکې شئ نو دغلته زیړه شان بنګله د ښي سایډ ته راځي نو دغلته د ډاکټر صاحب کلینیک ته ستاسو ګاډي هر یو څیز به په امن کې وي او ډاکټر صاحب دغلته ستاسو علاج کوي بټي آباد نو مینوالو ماله به اوس تاسو راکړئ اجازت تاسو د دنیا په هر ګوټ کې ښاد آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان